ما ویلي دي چې خوله کولاوی څوک به ورکوم زه ټیک شوه د باچا خان پیروکار یو په هغې هره خبره پوهېږو تر اوسه پورې انشاءالله د چا ملاس ته غوام نه ده پاڅولی خو یو ډله چې د میاوالي نه راځي او زما په کلي کې ودرېږي او ما کنځي نو د چا به څه تم خو زما وس کېږي او زما وس کېږي دا به ورو پلان کوو زه به دغه منیګاله ته ورځم او زه به دله مور خور ګنځم ماله چې څوک داسې لوبې کوي زه به یې ورسره کوم کو څوک وایي چې زما لاس پکې دی سیاست نه شایستګي چې چوخ کې د هغه دنیا ته مخامخ هغه دا نه ده چې را چا نه پټ دی د 51 کالو یو بوډا سړی دی پښتنو په میکاپونو یې ځان راځوان کړی دی هغه کارونه خپل هلکانو ته هم خولي هلکان په مخونو جنډې جوړوه میکاپونه کوه یو عجیبه ماحول یې جوړ کړی دی او په دغې خلکو بیا بدماشي کوي لکه پرون ته سوچ وکړه وي کو تاسو له څوک دمکي درکوي واپس دمکي ورکوي نو اوس لکه دغه اجړا به چاله دمکي ورکوي خدای ته وګورئ خو بس بیا یې دغه حلي هغه شهباز ګل صاحب دی کو څه شیز دی بیا به کله ورله اکسیجن نه ورځي او کله به ورله ماسک راوړي او کله به ورسره څه کوي خو دونه نه دي خو انشاءالله دا به دنیا ته ښایو دا د بنګړو هغه بار دی د بنګړو هغه بار دی مشر به کیسه کوله وي یو پښتون را روانو نو وي په سایکل یې شاته بوج اچولو نو وي اسپایي ودروي د یو اړخ له ډب ورکوي ورته وایي چې دې کیسې دي وي چې بل اړخ له ډب ورکو هېڅ پکې نشته دا د بنګړو هغه بار دی 2 ډبه غواړي دی کې هېڅ نشته پښتانه چې تمه لري په دې سیاست کې څه میسج ورکوي انشاءالله پښتنو ته وایم چې زما دپاره خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده چې نن پښتانه په خپل حال دپاره پوهېږي نن کور په کور د امن ټپې روانې دي نن کلي په کلي کو وزیرستان دی کو سوات دی کو ممن دی کو چارسده ده کو بونیر دی هغه ځایونه چې چېرته به خلکو دا اړه نه کو نن ګوره د سوات په شان خلک روتي دي او د طالبانو دهشتګردو خلاف خپل دغه کوي نو انشاءالله پښتنو ته زه وایم چې خپل حق به ګټو امن به هم ګټو او انشاءالله دا چې کوم د 13 کالو نه په موږ باندې